راغلی وه هغه الله جل جلاله د نبی علیه الصلاة والسلام په ذریعه باندې حل کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د 40 کالو شو نو نبی علیه الصلاة والسلام عبادت ته شوق ډیر زیات پیدا شو. تاسو ته ما ویلو چې د دې نه مخکې به نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت ته میلاوېدو نه مخکې به نبی علیه الصلاة والسلام د ابراهیم علیه السلام په دین باندې چلیدو. او واقعا مې تاسو ته ذکر کړو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې یو پیره ولاړو منځ باندې او ابو طالب ورته وکتل. ابو طالب ورته ویل تاسو ډیر زبردست کار کوي ډیر ښکلې طریقه ده تاسو ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت شوق په 40 سال کې پیدا شو لاړو غار حرا ته. غار حرا ته چې کله لاړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به التا ځان سره خوراک سکاک وړو او ځان له به الته کې عبادت پې کو لګیا بو. د الله جل جلاله د طرف نه یو فرشته راغله حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام چې دی که نه الله جل جلاله دله 600 وزرې ورکړي دي. فرشته څه ته وي تاسو ته پته ده؟ فرشتہ ویلی شي جسم نوری یتشکل باشکال مختلفه. فرشتو دا الله جل جلاله ورله داسې طاقت ورکړی دی چې دی خپل دا یو نورانی جسم دی او دی په مختلف شکلونو کې چې دی نو الله جل جلاله په حکم سره راتلی شي. ان شاء الله بیا به چرته وایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به چې دی حضرت جبرائیل علیہ السلام د حضرت دحیه کلبی رضی الله تعالی عنہ په شکل کې راتلو. او دا جنات چې دی جناتو د دې دغه د جنات څه ته ویل شي جسم ناری یتشکل باشکال مختلفه. دا د ور والا یو جسم او دی لهم الله جل جلاله داسې طاقت ورکړي چې مختلف شکلونه دی اختیاروي شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په غار حرا کې ناسته حضرت جبرائیل علیہ السلام راغی. فرشتو را تذکرہ چې دی کنه دا قرآن مجید کې الله جل جلاله کړلا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ رسلا اولی